بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سورة التکویر مکی سورت تے نزول کی وم نمبر پس سورہ لحبنا نازل شوے دے. دی سورت کے دفناد دنیا شپگ حالت بیانی او شپگ حالتا دے ابتداد قیامت. مخی صورت کے دو اجتماعات کی ویلیو آیت نمبر 22 کے ثم اذا شاء انشرہو بیا کلچ دا اللہ کو غشی نپورتا وکی دے بندلرا نو دے صورت کے وہ میعاد کے باغی باندے زیادت کے ویزر نفوس زوجت کله چې ساونه یو ځای کړی شي د بدنونو سره دا پورته کېدل به څنګه وي نو الله به سا بدن کې واچوي یو بنده به راپاڅوي. یا مخکې صورت کې ویلي وو یو کم څلوېښتم آیت کې ضاحکة مستبشرة نو په دې صورت کې وایي سوال لسم آیت کی علمت نفس ما احضرت زگر دچ سکڑیو نو داغی دو وجن بدے خوشحالی زیری بالی نو صورت کی ترقی دا پما سبقا او شپگ حالت دا فنا دا دنیا او شپگ حالت دا ابتدا دا قیامت بیانی. اذا شمسو کویرت کلا چنوار ورکڑشی حسن چه پٹکے کور اصل کے دا پٹکی والتا ہوئی اگت پٹکے یو خلق راتا ہوئی دا سرن راہون شی دا سے دنوار آگا شو آگانے اگا راہون شی ختم بشی. اذا شمسو کویرت کلا چنوار ورکڑشی و اذا نجوم منکدرت او کلا چستوری ادوری گی ویزا الجبال سویرت او کلا چی غرون روان کشی غرون بروان شی یعنی ختم بشی. ویزا الاشارو تلت او کلا چی لسو میاشتو خبر خودشی. دیس مطلب دا عرب دا قانونو چه او خواب ابلار بشو نوی بوتا دیر پتمو چه دا باوس لنگشی دا لس میاش بعد بلنگی دا بلنگشی او من بے پایس کو دگا خوراک خسونا نوی تا بدای دیر پا مینہ باندی و محبت باندی با واغیل بیدر خیال ساتو نو کم چه قیمتی مالی نوی تا خلق دیر خیال کئی او غپریدینا وچه ده حیبت و اخراشی نو بیا ڈک کور تے نپاتی شی او کڑی راوالی او تخدید کورا بیا قیمتی مالو نپاتی شی نو مانا دا وَإِذَا الْإِشْعَارُ تِلَتْ کلا چه قیمتی مالو نا محبوب مالو نا پر خودشی او لفظی مانا خدا لفظ میاشتو خوا اگا پر خودشی معطل کرشی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ او کلا چه زناور را جمع کریشی. دیس مطلب دا چه کلا حیبت راشی زلزل راشی نو کور کے ساروی سپی زناوری نو دا انسانانو خواه ترامنڈ ہوئی او زان را رسائیو نو مطلب زناور با بنیانو خواه ترامنڈ کی بازی خلق کوئی وحوش و حشرت زناور با پور تکڑیشی
نو دې څه مطلب وایي ځکه ځناورو سره به هم حساب کتاب کېږي او دلیل کې هغه حدیث ذکر کوي چې ښکاره به ښکرو به د ښکرولو نه بدله والي د هغې دا مطلب نه دی د هغې دا مطلب به ښکرولو به د ښکرولو نه بدله والي یعنی مظلومان به د ظالمانو نه بدله والي او دا نه چې ځناور هغه به راپاڅولی شي حساب کتاب به ورسره کوي ځکه سوره بني اسرائیل کې پنځلسم آیات کې وایي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا موږ تر هغې سزا نه ورکوو تر څو چې موږ پیغمبر ونه لېږو نو ځناورو ته غواړو ته پیغمبر راغلی نو معنا ده وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ او کله چې ځناور راجمع کړی شي خلکو ته وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ او کله چې دریابونه وچ کړی شي خالی شي وچي اوبه ختمې شي وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او کله چې روحونه یو ځای کړی شي د بدنونو سره روح هغه نفس یو ځای کړی شي د بدنونو سره وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کله چې روحونه یو ځای کړی شي د بدنونو سره وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ نفس او روح کې فرق دی روح هغې ته وایي چې په هغې باندې ژوند دي او نفس هغې ته وایي چې په هغې باندې راحت او تکلیف پیژندی شي نو راحت او تکلیف پیژندی شي حدیثو کې رستو به درته بیا تشریح وکړم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او کله چې روحونه یو ځای کړی شي د بدنونو سره وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ او کله چې د ژوندی هغې شوي نه تپوس وکړی شي بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ په کوم یو ګناه باندې وژلې شوې وې وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ او کله چې صحیفې ونوستی شي صحیفې د اعمالو چې چا کوم عمل کړی هغه به دغه صحیفه ورکولی شي وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ او کله چې اسمان راخې شي وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ او کله چې جهنم بل کړی شي وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ او کله چې جنت نږدې کړی شي عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا حَضَرَتْ نو پوه وشي نفس پا باندې چې دکړی وي دې حاضر شوی هغې ته دکړي فلا اقسمو بالخنس داسې کار څنګه چې د مخلوق ګمان دی اقسمو بالخنس شاید کومه ده پټ راتلونکې ستوری خنس پټ وسواس الخناس چې راځي الجواری اغا مخی دلونگی الکنسی چاولار دی ببرجونو کی جوار دا چرنا چگا روانی مو سیارا وایو الکنس آغا چاولار دی ببرجونو کی واللیل اذا سزاو شباکرا چه مخامخ شی وصبح اذا تنفساو سباکرا چه ساوالی انہو لقول رسول کریم دا قرآن دے وینا دا پیغمبر عزتمند پیغمبر عزتمند جبریل امین اغراوڑے دے زی قوت ان خاوند طاقت اندد العرش مکین خاوندار سراد مرتبی والا مطاعن من لے شوے دے سمم پدغ مقام کی امینین امانت دار دے وما صاحبکم بمجنون ندے مرگ رستاسو لیوانے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ و تاک سرالی دلو دے نبی علیہ السلام جبریل امین لرا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ بکنار اخکار باندے وَمَا هُوَ عَلَى الْغِبِ بِظَنِينَ او ندا پیغمبر پا غیب باندے عالم دتا دا غیب پتا نشتا و جبریل امین وحی راڑا او غوطا قرآن نوی
وما هو بقول شیطان الرجیم او نه دا وینا د شیطان رټلی شوي فاین تذهبون نو چرته تښتئ تاسو ان هو الا ذکر للعالمین نه دی دا مگر پند پاره د مخلوقات لمن شاء منکم ان یستقیم د پاره د هغه چا چې خوښوي وي ستاسو نه چې ودرېږي په دې قرآن یعنی کلک ودرېږي د قرآن په بیان وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين او نشي خوښول تاسو یو کار مگر چې خوښه شي د الله چې رب د مخلوقات دی نو صورت کې شپږ حالت د ابتدا د قیامت او شپږ حالت د فنا د دنیا ذکر کړل